حدیث مبارکو کې راځي چې د الله د پاره اسم اعظم دی او دغه اسم اعظم چې چاته میلو شو او په دې باندې دې څه غواړي نو هغه به ورته حاصلېږي. هغه اسم اعظم کم یو دی؟ زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله دا رای ده چې اسم اعظم نه هم دقه اسم ذات مراد دی، دقه اسم جلاله مراد دی. یو لوی مفسر تیر شوی دی قاضی ثناء الله فانیپتی رحمه الله، او هغه را لګېدلی دی یو تفسیر یې لیکلی دی د خپل پیر صاحب په نوم باندې، تفسیر مظهري د مظهري جان جانان په نوم باندې دا تفسیر لیکلی د خپل پیر ورته ګرانو د تفسیر نوم یې د هغه په نوم باندې کېښود. هغه مکمل تحقیق کړی دی چې د اسم اعظم نه کم یو نوم مراد دی. نو هغه بیا اخره کې دا ویلی دی چې اسم اعظم دقه اسم ذات او اسم جلاله دی. حضراتو دغه اسم ذات او دغه اسم جلاله دی، نو موتا خو الله وایو، موتا خو د الله دا نوم اخلو، خو بیا به موږ ته هغه خصوصیات نه حاصلېږي. کله چې دا نوم زړه ته ورکو شو دقه اسم ذات اسم اعظم دی، خو چې کله زړه ته ورکو شي او دا چې کله زړه ته ورکو شي بیا پې کار کېږي. سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې د بلقیس تخت پر اله څوک راوړي. مفصله واقعه ده په قرآن کې. بلقیس یو بادشاهنه وه او په بت پرستۍ وغیره کې مبتلا، قوم مبتلا و هغه مبتلا وه. سلیمان علیه السلام خپل رعایات دا حکم وکړو، وای د بلقیس دا تخت پر اله څوک راوړي؟ قال عفریت من الجن، هغه دیو د پیریانو وی انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، تبه د خپل ځای نه لا نه پاسېدلی. سلیمان علیه السلام به فیصلې کولې، د فیصلو دپاره به ناستو او د خلکو مسلې مسائل دا به حل کول. نو د هغې دپاره یو خاص وخت و، نو دا دیو د دې پیریانو ورته وی دا عفریت وی ته به د دې خپل ځای نه لا پاسېدلی نه او ما به تا ته دا تخت را رسولی وي. سلیمان علیه السلام وینا د دې نه به زر څوک راوړي؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، وی اویلې هغه کس چې چا سره علم د کتاب موجودو. مفسرین وی دا علم د کتاب نه مراد د غزه کې اسم اعظم ته مراد ده. او دا څوک؟ آصف ابن برخیه، هغه شخصیت چې د سلیمان علیه السلام وزیر دی. دغه آصف ابن برخیه وی چې زه به تا ته دا تخت راوړم، په څونه وخت کې به یې راوړم؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، چې ستا دا نظر چې تا ته راګرځېږي. سلیمان علیه السلام ته د آصف ابن برخیه وی د سترګې په رب کې به درله راوړم. وی د سره د اسم اعظم او دغه اسم جلاله په دې باندې به وي لفظ الله اسم جلاله به وي او هغه تخت به حاضر شو سلیمان علیه السلام. نو سلیمان علیه السلام دغه آصف ابن برخیه ته دا حکم وکړو چې دا تخت راوړه، صرف اسم اعظم باندې دغه تخت راورسېد. دلته یو ځان له خبره کومه، هغه دا ده چې سلیمان علیه السلام
آصف ابن برخیا ته وی چې دا تخت راوړه. دا پاسو دا ماشومان کا نیکه ته ماته ګوره. آصف ابن برخیا ته وی چې دا تخت راوړه. نو په خپل سليمان عليه السلام ولی دا اسم اعظم ورته نو یا کو څوک دا وای چې سليمان عليه السلام په خپل ولی نه راوړو. نو خبره داسې ده چې کله بادشاہ یو کار کوي نو وی ورشه لکه دا اوبه راواخله راله دا روټۍ تیاره کړه. نو دا اوبه دا روټۍ راغستل ولی دا بادشاہ په خپل نشي کولی، په خپل هم کولی شي، خو ماتخت ته حکم د دې د پاره کېږي، د دې د پاره د ماتخت ساتل کېږي. دویمه خبره دا ده چې سليمان عليه السلام خپل تخت چې شپږ لکه کرسۍ پې موجود وي هغه اوچتول شو، د بلقیس تخت پې نه شو راوړی. سليمان عليه السلام هغه کار کو چې د دیوانو نه د تمام خلکو د قدرت او د طاقت نه به ووتلو. نو سليمان عليه السلام به هغه کار معجزانه الله ولا به معجزه ورکړی و په هغې باندې. نو دغه خو عام په اسم اعظم هم کېدو. نو ځکه سليمان عليه السلام وفرمایل دا تخت راوړه. عرض مې دا کولو چې آصف ابن برخیا چې د سليمان عليه السلام وزیر دی تخت په اسم اعظم سره راوړو چې هغه لفظ جلاله او د الله اسم ذات الله او عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کوله. نو مړي ته به وی پاسه قم باذن الله. مفسرین وی دا مړي به چې ژوندي کول مادرزا تړون به چې روغو برګي والا انسان به روغو. نو عیسی علیه السلام به اسم الله وی او آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اون د لاندې اوده دی. پدې کې یو کافر راغی، رسول الله مبارک توره مبارکه ځوړنده کړې د په اونه کې. کافر ویلې چې موقع مې بیا موندله اوس په ورشمه او آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بقتل کم نعوذ بالله من ذلک. دا توره راواغستله، پدې کې رسول الله مبارک را پاسېدو او دې کس ته چې وکتل توره ورسره په لاس کې ده. نو دا کس ورته وی من یمنعک مني، وی نن به دې رانه څوک خلاصوي؟ آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه کافر وی من یمنعک مني، نن به دې رانه څوک خلاصوي؟ آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی الله. چې څنګه وی لفظ الله د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې راغی، د کافر د لاس نه توره پرېوتله، کافر پړچېدو باندې شو. محدثین وی لفظ جلاله او اسم ذات چې کله آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله پاک پکې دومره طاقت او دومره زور اخودو چې کافر په لچېدو باندې شو، تورې په لاس کې ټینګه نه کړه او پرېوته. نو لفظ جلاله کې الله رب ذوالجلال ډیر زیات طاقت اخودی دی. په اومه صدۍ کې چې کله تاتاریانو په مسلمانانو باندې حمله وکړله او مسلمانان ډیر زیات ذلیل شو، دومره ذلیل شو چې 2 لکه کسان ته دې تاتاریانو ووجل. په بغداد باندې حمله وشو او بغداد ښار ټول د تاتاریانو په قبضه کې راغی. وای دا ولی
ځکه چې مسلمانان په ګناه کې مبتلا شو، په عیش و عشرت کې مبتلا شو. کومه لویه بادشاهي چې دی وه هغه ته الله رب ذوالجلال واغست. نو دلته څوک دا ویلی شي چې دا کافران خو د مسلمانانو نه زیات ګناهونه کوي. مسلمانان خو بیا هم د الله رب ذوالجلال ذات مني، پاک پیغمبری مني، ایمان پشتا کو گناہ کیم نو بیا هم مسلمانان خودی. نو کافر ته الله رب ذوالجلال طاقت ورکو په مسلمان باندې او مسلمانان خوار وزار شو. علما د دې جواب کوي و یو هغه انسان دی چې هغه د پانسۍ په تخته باندې ولاړ دی او اوس لږ ساعت بعد به دته پانسۍ ورکړی کېږي. نو دی چې دغلته د پانسۍ د کوټه کې ولاړ دی او د تختې ته ولاړ دی، نو کو په دغه ځای دی عدالت پورې کنزل کوي، حکومت پورې کنزل کوي، بادشاہ پورې کنزل کوي، نو دته سم نه ویلې کېږي ځکه چې دته سزا مقرر د اوس پاسې پانسۍ کېږي. او یو هغه انسان دی چې دی په کور کې ناست دی، دته هر څه مهیا دي او د پانسۍ څه خطره نشته دی، د مرګ څه خطره نشته دی، او دی دغه ټیم کې حکومت پسې خبرې کوي، عدالت پسې خبرې کوي، بادشاہ پسې خبرې کوي، نو دته سزا ملاویږي. د توهین عدالت، د توهین د بادشاہ، د توهین د ملک سزا دته ملاویږي او هغه ته نه ملاویږي. نو کافر مثال دا هغه انسان دی چې د پانسۍ تیاره ده، سټ ته به ورته ورچولی کېږي، مرګ دی او بس جهنم ته داخلېدل دی. او مسلمان د باندې خو څه نشته دی، خو به الله پاک جنت ته داخلوي. نو الله رب ذوالجلال دغه خپل مسلمان بنده په دنیا کې ورله سزا ځکه ورکوي چې د ده دپاره په آخرت کې جنت دی. نو حضراتو عرض مې دا کولو چې اومه صدۍ کې تاتاریانو دومره ظلمونه وکړه په مسلمانانو باندې چې تمامه بادشاهي د تاتاریانو په لاس کې راغله او مسلمانان ته دومره یریدل، دومره چې تاریخ کتابونه لیکي چې یوه زنانه وه او یو مسلمان سړی یې ګیر، چې کله دا مسلمان سړی ګیر کو ورته وایي دلته ودرېږه، د دې ځای نه ګورویو نه خوځې. هغه مسلمان سړی ودره، وایي زه راځمه. دا زنانه چې د تاتاري قوم زنانه وه دا لاړه او د کور نه یې توره راوړه او مسلمان په حقه ځای باندې ولاړ د خوځېدی نشي. دومره مسلمانان یې د خپل ځای نه نه خوځېدو، دغه زنانه راله او د دقې مسلمان نه یې سټو او قتل یې، دومره یریدل. نو مسلمانان سخت په یره کې وو او کوم ځای ته به چې تاتاریان ورتلل مسلمانان به د هغې ځای نه تښتېدل. په دې کې یو شاهزاده او د بادشاه زوی یو ښار ته لاړو او ځان سره خپل فوج هم بوتو د دغې تاتاریانو. هلته چې څومره مسلمانانو د دوی نوم یې واورېدل ټولو تښتېدل، خو صرف یو سپینګیري او د هغه خادم پاتې شو. کله چې دا پاتې شو فوج ته وایي مسلمانان په دې ښار کې پاتې دي او که نه، نو وایي فوج ورته ووایي چې تمام خلک وتښتېدل، خو یو سپینګیري بابا پاتې دی او یو ورسره خادم پاتې دی او نور ټول خلک وتښتېدل. د وی رای ولې دته پته نه ده چې تاتاري قوم راورسېدو، چې کله یې دې راوستو اتکړۍ ورته اچولې وې، په اتکړو کې ګیر کړی ور راوستو. نو دغه شهزاده ورته وایي تا ته پته نه ده تاتاري قوم را رسېدلی دی؟ وایي ته بیا هم دلته ناست دی. دی ورته وایي نو وایي موږ څه وکړو؟ وایي ته د دې ځای نه لاړ شه
دی ورته وایي نه زه خو د الله په کور کې ناست یم په جومات کې ناست یم نو زما سره ستا څه کار دی او زه د دې ځای نه نشم تللی زه به یم دلته وایي دغه شهزاده حکم وکړو چې رانږدې کړئ راته وایي ده ته یې ووې چې ته خو نن ګیرې دا راته ووایي نن به دې رانه څوک خلاصوي وایي دغې بابا आवाज پورته کو چې الله الله مې بدن خلاصي وای څنګه دغه لفظ الله وې د په لاس کې چې کومه اتکړې وي هغه اوښلېدلې د اوس باندې اتکړې هغه کولو شولې پخپو کې کومه بیړې وي هغه کولو شوې او هر سپرې وتل دی آزاد شو د کس چې وکتل چې بابا خو د کمال نه ډک نو دې پرې خاودو او بیا به د شپې دله توراتو د سلسله نقشبندی احمد دربندی رحمه الله دغه شخصیت نو دله به توراتو تر دې چې دې مسلمان شو دغه احمد دربندی رحمه الله ورته وای مسلمان خوشوي خو خپل قوم ته لا خپل مسلمانی مظاهره وا ځکه چې هغه به تاسو سره بیا جنگ خدا سکارو کا چې تا ته به تاج په سری کې د بادشاہي باندې او چې کله درته تاج په سر شو نو بیا به د اسلام اعلان دیرش کاله بعد دغه کس ته الله رب ذوالجلال د بادشاہي تاج په سر کو او دی بادشاہ شو او بادشاہي وقت وګرځېدو او بغداد هغه بغداد چې د تاتاریانو په قبضه کې راغلی واپس مسلمانانو ته راغی او د مسلمانانو حکومت په بیا شروع شو علامہ اقبال رحمہ اللہ وی آیا ہے آج بھی تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے وی دا تاتاریانو د قصې نه نن خلق خبر دی چې کعبه ته الله رب ذوالجلال چوکیداران ورکړل پاسداران ورکړل د صنم خانه او د بت خانه نه وای دا د صد وجنا اغه احمد دربندی رحمه الله صرف د طویل الله او د یو لفظ الله د وجه ویلو د وجه الله رب ذوالجلال په تمام بغداد کې واپس اسلام خور ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نو دا الله په دینوم کې ډیر زیات برکت پروت